المصدر اسم يدل على الحدث فقط. مصدر هغه اسم دی چې دلالت به کوي په حدث باندې یوازې، زمانه به پکې نه وي. فعل خو دلالت په حدث باندې هم کوي او په زمانه باندې هم کوي. ضربه معنا په زمانه تېره شوي کې وهل کړي، یضربو په زمانه حال یا استقبال کې به وهل کوي، نو هغې کې زمانه او حدث دواړه موجود دی او مصدر کې به یوازې حدثي. بصریینو په نسبت باندې مصدر اصل دی او کوفیین وایي فعل اصل دی. مرحه کې دا خبره به تاسو ته راشي یا به مو ویلي هلکه مصدر اصل دی که فعل، نو بصریین وایي مصدر اصل دی. هغوی وایي ځکه خو ورته مصدر وایي. مصدر معنا ځای د صدور، دا ظرف دی. د مصدر معنا دا ځای د صدور، د دې مصدر نه ماضي او مضارع لګیا د وځي. ضربون دی نو دا تنوین مو لرې کو او آخر ته مو فتحه ورکړه نو ضربه شو. نو دا ضربه د ضربون نه جوړ دی. مصدر معنا ځای د راوتو، مصدر معنا ځای د راوتو. یو صدور دی یو ورود دی. ورود معنا ګودر ته تلل او د صدور معنا د ګودر نه راتلل. نو مصدر معنا ځای د صدور، نو بصرین وی اصل مصدر دی او کوفین وی چې نه اصل فعل دی. اصل فعل دی. هغوی وی مصدر د فعل نه جوړ دی، دی وی نه سړیا فعل د مصدر نه جوړ دی. دا اختلافي مسله ده که نه چې هګۍ مخکې پیدا ده که چرګه مخکې پیدا ده. اختلافي مسله ده چې هګۍ مخکې پیدا ده که چرګه، لیکن محققین وی چرګه مخکې پیدا ده. ځکه که هګۍ مخکې پیدا وي نو په هغه رز کې حیوانات الله پیدا کولو او هګۍ پرته وي او خر پې خپې خو ماته به که نه چرګه خو بیا هم پر وایي ځان بچ کړي د خر مرنه. نو دې وجې نه چرګه مخکې پیدا ده هګۍ رستو. یا لکه یو زمانه کې دا اختلافي مسله وه چې انتقام سبب د غضب دی او که غضب سبب د انتقام دی. دا اختلافي مسلې دي. نو دغه رنګې د کوفیینو او بصرینو منځ کې اختلاف دی چې مصدر مخکې دی که فعل مخکې دی. نو بصرین وایي مصدر مخکې دی. مصدر ته دغې وجې نه مصدر وایي چې دا ځای د صدور دی. او کوفیین وایي چې نه اصل فعل دی. هغوی وایي مصدر کې دا میم مصدریه دی. مصدر کې دا میم چې راغلی دی دا میم، نو د مصدر معنا صدور. یا مصدر په معنا د صادر دی، لکه عدل په معنا د عادل را دی. نو هغوی وایي مصدر په معنا د صادر دی، یعنی صادر من الفعل دی، د فعل نه چې کوم دنو پیدا دی. لیکن د بصرینو مذهب مضبوط دی. د بصرینو مذهب دا مسله به درته مرحه کې تفصیلي راشي. نو د بصرینو په معنی مصدر اصل دی. اسم المصدر یو اسم دی یدلو چې دی به دلالت کوي په حدث باندې. نو د فعل نه احتراز راغی. فعل اگر که دلالت په حدث باندې کوي لیکن ورسره زمانم ده. او وی ویشتق منه الافعال، افعال به د دې نه مشتق کېږي. د هدایت النحو مولا د بصرینو مذهب غوره کو چې د مصدر نه افعال مشتق کېږي. کالضرب والنصر مثلا، لکه ضرب و نصر. نو ضربه دا د ضرب نه جوړ دی، نصر د نصر نه جوړ دی. بیا یضربو د ضربه نه جوړ دی او بیا ضاربون د یضربو نه جوړ دی. داسې سلسله روانه ده. ماضي جوړیږي د مصدر نه او مضارع جوړیږي د ماضي نه او امر جوړیږي د مضارع نه. و ابنیته او وزنونه د مصدر د ثلاثي مجرد نه غیر مضبوط دي. درته په ضبط او قانون کې نشم راوستی ځکه دا ټول سماعي دي. د ثلاثي مجرد مصادر دا ټول سماعي دي. و ابنیته بناګانې د مصدر یعنی اوزان د مصدر د ثلاثي مجرد نه غیر مضبوط دي. او تعرف بالسماع، دا د سما نه معلومیږي. دې وجې نه نحویان او صرفیان وایي چې د ثلاثي مجرد مصادر 22 وزنونو باندې دی. بعد وایي 40 ته رسېدلی دي، 40 ته رسېدلی دي. او دا تاسو ته به د لغت ته کتابونو نه معلومیږي. صحاح للجوهري د لغت کتاب دی، هغې نه مصدر معلومیږي. مصدر هم ورسره ذکر کوي.
نو بلا مصادر هغه لګیا دی بیانوي. مثلا قعد یقعد قعدا وقعودا، قعدا مصدر دی وقعودا هغه بلا اوزانو باندې مصادر راځي. ما درته ووایي چې نحاتو دوه دېرش او بعد نحاتو څلوېښت چې کوم دنو شمارلي دي علم صیغه کې خو د هغې اوزان هم دي. شته چا سره علم صیغه چا نه ده راغلي؟ هغې کې باقاعده ټولې درته جمع کړي دي په اشعارو کې. الثلاثي مجرد چهل و چار وزن مصدر آمدا ایزی وقار سلور څلوېښتو ته معنی رسولي. فعل فعل فعلة الفعل بفتح قتل دعوى رحمة الليا بفتح اوزان و موضوعات ټول ذکر. هم بخوا در چارمی فتح دویم عین ثالث دا بفتح و کسرهم فعل فعلا فعلة فعلا بکسر او فسق ذکرى نشتة حرما بکسر او فعل فعلا فعلة فعلا بضم في تضم ورکا هم فعال هم فعال نحو كينونا شهادتهم كمال هم فعالية الذي اوضا بدا پس کراهیت شد موضوعها عین اول درهما مفتوح خوا عین رابع گشت مستثنا ذا مفعل مفعل فاعل فعل وتص ټول درته شمارلي دي. چهلو چار مصادر دي ده د علم الصیغې څوارلسمه صفحه وګورئ دا درته ټول راړلي دي. د ثلاثیو مجردونه د مصادرو غیر مضبوط دي، یعنې د ضبط او د قاعدې لاندې نه دي. عربونه دقسې مسموع دي. ومن غیره او غیر د ثلاثیونه که رباعي دی او که ثلاثي مزید فیه دی قیاسیتون هغه قیاسی دي. لکه افعال هر ماضی چې افعالوي د هغې باب افعالي، هر ماضی چې استفعالوي د هغې مصدر به استفعالي، هر ماضی چې انفعالوي د هغې مصدر به انفعالي، هر ماضی چې فعالوي د هغې مصدر به مفعالوي، هر ماضی چې تفاعلوي د هغې مصدر به تفاعلي. قیاس کوئ دقسې هغه قیاسي دي. نو دی وایي چې ومن غیره غیر د ثلاثي مجردونه څه معنا که رباعي وي یا که ثلاثي مزید فیه وي نو هغه قیاسي دي. هغې کې به څه دی؟ کل ما کان ماضیه علی افعال فمصدره على افعال وكل ما كان ماضيه استفعل فمصدره استفعال وكل ما كان ماضيه انفعل فمصدره انفعال. پدې باندې طالب نورم قیاس کا لگا افعال انفعال استفعال فعل له دحرج يدحرج دحرجة زلزل يزلزل زلزلة صرصر يصرصر صرصرة ذبذب يذبذب ذبذبة تفاعل مثلا. فالمصدر إن لم يكن مفعولا مطلقا مصدر چې مفعول مطلق نوي يعمل عمل فعله دې د خپل فعل په شان عمل کولی شي. يعمل عمل فعله یعنی چې کوم د دنه مشتق دی چې د هغه څه عمل یې هغه به د مصدر وي، مصدر هم باقاعده عمل کوي. يعمل دی به عمل کوي، عمل د فعل، فعل نه مراد څه دی چې کوم فعل د دنه مشتق دی. دلته کې دا قید کې دی يعمل عمل فعله المشتق منه، ورنه معترض اعتراض کوي چې فعل خود مصدر نه دی، فعل خود فاعلی. ضربه زیدون کې ضرب چا کړی؟ زید کړی دی. فعل خود فاعلی، فاعل نه صادری، فعل خود مصدر نه، مصدر خو په خپله باندې دغسې دی. نو موږ دلته کې مراد د فعله نه هغه فعل دی چې دنه مشتق وي. نو ضربه چې څنګه عمل کوي نو ضربون هم دقسې عمل کولی شي. نو که فعل لازمي وي نو عمل به درفي وي. کان لازما لکه اعجبني قیام زید، په تعجب کې وګرځولو ما لره قیام د زید. زید خو هلکه مړ کېدو او لګیا د نیغ ولاړ دی، ظالم کم استنو والا دارو یې کول چې نیغ ولاړ دی، خو په تعجب کې وګرځولو. خلکو وایي مریضه نه ورته تړلې وه او چې ولاړو نیغ کوتک ولاړو په تعجب کې وګرځولو. اعجبني قیام زید، دا زیدن اگر که په ترکیب کې مجرور دی لیکن په محل د رفع کې دی، ځکه چې دا زید د قیام دپاره فاعل دی، اصل کې قام زیدون دی.
وینصب مفعولا او دے بنصب ورکی مفعول تا دغرنگی کمتعدیو لکا اعجبنی ضرب زید عمرا فتعجب کی غردولور مالرا وحل دا زید عمر لرا نو دا زیدن پا ترکیب کی مضاف لے دے لیکن پا مانا کی فاعل لے فتعجب کی غردولور مالرا وحل دا زید عمر لرا الکا عمر مشرور بے او زید دا غن کشر دے نو گورا کشر رورو لگی دو مشری والو فتعجب کی غردولور ما کشر رور تو گورا مشری والو اعجبنی ضرب زید عمرا دلتا دو طالبانو دا زاریو دارلو مگا وقت جماعت کیو دا حضرت صاحب پا جماعت دا غیورو دمرا گیره و کافیه ویلا او بل روری گیره نو راغلی دا غسیو اگا شر جامی وی اوڑو که روری تکو سما پینڈائی که ده وڑو که روری شیخ الحدیث که ریچی گور مرتا زڑک کسرا یادا کم نو اگا کافی والا بکرنا کلا دی رور تا سبک راڑو یارا پا دی دینیم پوچھوے او دا وڑو که روری دیر تکڑو دا مسئلہ دا سی دا کنا جب آگا پوئی نشو خارا پا دیکھو خارم پوئیگی دمرا گیرے نولا غطا بے خارا دی وڑو کی نور بورتا ہوئی جب دے وظیفو تا ولی گلو چه دا وظیفے کمی راڑے نو آگے مشر و پیر آبان نکل چتا خلق کون نگو نو کل بدا دیوارو کل بدا دادا کل بدا ورطا خرد و کل بورتا آگا خرمی نو دستا کم دے وی پا تعجب کو وردول مال را ضرب زیدن عمرن وڑو کے رولو لگے دو مشری والو خیر نو دا زیدن پا ترکیب کی مضاف لے دے لیکن مانن فائل لے او دا عمرن غیر پر مفعول بھی دے ولا يجوز او جائز نہ دے تقدیم دا معمول دا مصدر علیہ پا مصدر باندے ذکر چے مصدر ضعیف العمل لے نو دے معمولی مؤخر کے عمل کولے شو معمولی مقدم کے عمل نشی کولے بلدا چے مصدر پا تاویل دا ان مال فعل کے دے مصدر پا تاویل دا ان مال فعل کے دے نو پا ان مان اخپل سیلہ نشی مقدم کے دے دا معمول پا مندمر سیلے دے نو دی وجہ تقدیم دا معمول دا مصدر پا مصدر بانے ناجائز دے فلا یقالو تبنوے اعجبنی زیدن او ضربن عمرن اعجبنی زیدن اصل کی دا زیدن خدا ضرب دا پار فائل لے او تا پہ مقدم کو نو دا زیدن پا ضرب بانے مقدم کو بلکہ دا سوا یا چا اعجبنی ضرب زیدن عمرن او دام نشویلے چی ولا عمرن ضرب زیدن اعجبنی عمرن ضرب زیدن دا سم نشویلے او ما دا توی لن دلیل دا دے چی مصدر عامل ضعیفہ دے پا معمول مؤخر کے عمل کولے شی او معمول مقدم کی عمل نشی کولے ویجوز او جائز دے اضافتہو اضافت مصدر فاعل تا اضافت مصدر فاعل تا دا جائز دے لکا کرہتو ضرب زیدن عمرن ما مکروہ گلن وحل دا زید عمر لرا لکا کشری تمشروع والی وے نو دا ضرب مضاف تے زید تو غیر فائل لے ذکر چے مقصود حاصلی کی سرد تخفیفنا اضافت تے خود تخفیف تکر تنوین پریوتو کہ یو طالب دا سے ہوئی چے کرہتو یو طالب ہوئی کرہتو ضرب زیدن عمرن کرہتو ضرب زیدن عمرن عموم ٹکتے چھ مضاف اضافت نکے اعجبنی ضرب زیدن عمرن دغا ضرب لگی دو زیدن طرف اور گندام ویلشی اعجبنی ضرب زیدن عمرن او دام ویلشی چھ اعجبنی ضرب زیدن اگر مختلف صورت کو ہوتا دا سی بھی کہ اعجبنی ضرب زیدن عمرن اعجبنی ضرب اللہ کہ ضربن تا دی تنوین ورکولو لیکن چی اضافت کو تنوین با نو مقصد چی پا تخفیف سراسلی کو دام جائز دے کہ یو طالب دا سی وی اعجبنی ضرب زیدن عمرن نوم ٹکتے اور کوئی طالب وی اعجبنی ضرب زیدن دام جائز دے کہ چی مقصود حاصلی کی سردا دے اضافت تا وجن خود تخفیف را گئے کنا تنوین پریوتو وَأَمَّا إِنْ كَانَ مَفْعُولًا دے وی وَإِلَى الْمَفْعُولِ او دارنگی جائز دے اضافت تا مصدر مفعول تم لکا کرہتو ضرب عمر زیدن کرہتو ضرب عمر
زیدن دا عمرن مفعول به ده او زیدن فاعل ده نو دام جائز ده و الى المفعول په دې صورت کې دا مفعول هغه مقدمي په فاعل باندې او برابر خبر ده چې هغه مفعول به وي او کاغه مفعول فی وي او کاغه مفعول له وي ټول مفاعل ته د مصدر اضافت کیږي چې مفعول به وي لکه کرهت ضرب عمرو زید کرهت ضرب عمرو نو د ضرب اضافت عمرو ته شوی دی عمرو مفعول به دی او زید مرست راړلو او کاغه مفعول فی وي لکه اعجبني ضرب يوم الجمعه اعجبني د جمعې پر وحل راته په تعجب کله کله جمعې مبارک رد ظالمه پدې کې خلک عبادت کوي کذا ربا یضربو کوي اعجبني ضرب يوم الجمعه او یا مفعول به وی لکه اعجبني ضرب التعذيب مفعول به دی لیکن ضرب مصدر ورته مضاف کو نو اضافت عام نه چې مفعول به توي کما مفعول فی توي او کما مفعول له توي لکه کرهت ضرب عمرو زید واما ان كان مفعولا مطلقا او کوئی یو ځای کې دا مصدر مفعول مطلق واقع شوی بیا عمل نشي کوله بیا به عمل نشي کوله فالعمل للفعل بیا به لازما عمل لفعل الذي قبله لك ضربت ضربا عمرا دا عمرا دا ضربت دا پارا مفعول به دو دا ضربن دا پارا نده ذکا کت ضربن تا عمل ورکی نو اعمال دا ضعیف پراشی سر دا وجود دا قوینا اصل پا عمل کے فعل لے اصل پا عمل کے فعل قوی العمل لے نو قوی العمل موجود دے اگر تا عمل نورکے و کمزوری تا ورکے نو دی وجہ دانا جائز دے نو دا عمرن منصوب پا ضربت سر دے و پا ضربن سر ندے نو مفعول مطلق اگر تا عمل بیانو ورکے نو مفعول مطلق سر فعل موجود دے نو اعمال دا قوی اولاوی دا اعمال دا ضعیفنا او کتوے نا دا عمرن دا ضربن دا پار مفعول بھی دے لو لازم بشی اعمال دا ضعیف سر دا وجود دا عامل قوینا نو دی وجہ دا عمرن فعمر منصوب بضربتو دا عمرن دا ٹکے منصوب دے پا ضربتو سرا نا پا ضربن سرا ذکر چی فعل عامل قوی دے او مصدر عامل ضعیف دے نو عامل قوی چی موجودی نو عامل ضعیف تبا عمل نور کے